مشرور دا ښځه مینه ده دومره ظالمه ده که نه چې دا د جادوان نه بغیر بله خبره نه کوي. خلک وی هغې وي جادوان نشته. ولې نشته؟ په زمونږ پیغمبرانو باندې شوي دي، زمونږ په حضور صلی الله علیه وسلم باندې شوي دي. باندې جادو کړی نه هغه پرېږده که نه په ما باندې یې کړی. ولې نه دی کړی؟ لانچ کې دومره تعویضونه راځوړن دي په ټي وي لاچ کې. نو چې ما دغه شي معلومات وکړل نو ویل دی داسې دا د مهربانۍ کړي وي چې څوک په دې کور وردننه کېږي که نه په هغې باندې سترګې پټې شوي. هغه بیا هېڅ هم نشي غوښتلی لکه دومره ورشي هغه کور ته نو بیا څه غوښتی شي که نه خپل حق نه سترګې در باندې پټې شي. ما غرواندار ته اوف هم نشو کولی. دا د تعویض کمالو ټول دا ګوره دا راشي زه چیلنج در کوم چې څوک وایي که نه چې جادو نشته که نه نو راشي چې څه قسم هغه کې زه له ثبوت در کوم. ما باندې تېر شول که نه په ما تېرېږي زما هر وران کار سمیږي چې څومره زه محنت کوم څومره زه منډې وهم. وران کار دې سمیږي که سم کار دې ورانېږي؟ سم کار مې ورانېږي. سم کار مې ورانېږي. د ټوله دنیا وګوري چې مطلب څومره ظلم دې سړي ما سره وکړو. خپل پلار را سره پلار در سره ظلم وکړو؟ پلار را سره سکه پلار دی و؟ سکه پلار مې و. خپل لکه سکه پلار مې و. زه ترې پیدا یم نو زه لکه بزاني زه د امین ټیکهدار لور یم. دا ټول پېښورې پېژني ښه نامي ګرامي ټیکهدار و. په دې لیورونو باندې وګرځېدم خو چا هم هغه نه کولو. الټه را باندې بیا دویم تور مور ولګوله. بس هغه تور ته خبره ووته بس تور ما نشو برداشت کولی. بس ما خپلې جامې هر څه راټول کړ. بس خپل ځان مې راټول کړو بس هغې نه سیټ ته شومه. دا ویډیو د هغې زنانو نارینو دپاره ده د چا چې ویښته غورځېږي په ویښتو کې خشکي یا په ویښتو کې خارښي هر قسمه بیماري د هغې دپاره شیمپو د ویښتو سیرم په ګرنټۍ به کار کوي. یا هغه زنانه نارینه د چا د مخ نه تیر سری د تلو نوم نالي دانې د ختمېدو نوم نالي یا په مخ کې ګونجونې یا له دانو چاپونې د هغې دپاره کریم سیرم فیس واش په ګرنټۍ کار کوي. زموږ تمام پروډکټ دا په ګرنټۍ باندې. صحیح صاحب ته دا خواست کوم سوال ورته کوم زاري ورته کوم چې مطلب یو کونډه درته سوال کوي او ته اسم قبضه مافیا پسې لګېدلې او لګې د مطلب د کورونو د ځمکو د هغه چې تر خلاصې د قبضه مافیا نه نو زما د مشر ورور سرتاج او د سره چې کوم چې کشر ورور د خضر حیات دام یو قبضه مافیا پرنګ لګیا دی. اختر زمونږ نه په دې کور قبضه کړی ده. نه مونږ په دې کور کې پرېږدي. دا کور په ورسک روډ باندې مرینا سټي کې دی او نو دې یا نه مونږ په دې کور کې پرېږدي نه مونږ له زمونږ حق راکوي. مهرباني وکړئ سوال درته کوم په خپل ورته پرېوځم چې ماله د دنه ماله د حق واخلي او ماله یې راکړي چې زه چېرته دې بچو له چېرته د یو کوټې کور ولا واخلم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو شهید خان شاهد یم پېښور حیات آباد کې موجود یم. دلته یوه خورۍ چې هغې به بار بار رابطه کوله چې د ژوند د سختو حالاتو سره مخ یم راشي او زما دا غږ د نړۍ سره شریک کړي. ګیلې د چا نه دي مشکلات د چا نه دي خورجانه کونډه ده د ژوند د حالاتو سره مقابله کوي. د خپل رونو نه د خپل پلار نه دردېدلی یو تور سره نن د کیمرې مخې ته خپل جړه پریاد کوي. چا ځپلې ده نه د ګاونډیانو نه خفه ده او نه د خپلوانو نه. غم درد ورله چا سیوا کړی دی خپل پلار او خپل رونو دې ته مجبوره شوه چې نن د کیمرې د مخې دغې ټولې نړۍ ته خپل غم درد خپل جړه پریاد یږدي او عدالت تم دغه د انصاف تمه کوي چې انصاف ته چا نه غواړم. راځئ دغه خور په دروازه باندې ورځو د هغې فریاد به تاسو سره شریکو. دا دغه خورجانې کور دی ناسته ده کومه چې د خپل پلار او د رونو نه تنګه شول او نن کیمرې ته مخامخ کېږي دغه پښتنو ته خپل غم خپل جړه پریاد او بیا عدالت ته خاص کر د دې ځای انتظامیه ته چې خپل د انصاف تمه دی کې خپل حق غواړي. السلام علیکم خورې. وعلیکم السلام. څنګه یې ښه؟ ښه یم وروره. څه تکلیف ته درته بار بار به د رابطه کوله؟ دا وروره داسې خبره ده چې زما والد صاحب او دی لکه موږ د مومند جنسۍ نه تعلق ساتو موږ خویزي قوم یو. زما پلار ډېر لکه نامي ګرامي ټیکهدار پاتې شوی دی او نو مې درته زه دلته هله مخامخ هلم ځکه چې د ټوله دنیا وګوري چې مطلب څومره ظلم دې سړي ما سره وکړو. خپل پلار خپل پلار را سره پلار در سره ظلم وکړو؟ پلار را سره سکه پلار دی و؟ سکه پلار مې و. خپل لکه سکه پلار مې و. زه ترې پیدا یم نو زه لکه بزاني زه د امین ټیکهدار لور یم. دا ټول پېښورې پېژني ښه نامي ګرامي ټیکهدار و
او زما 5 وروڼه دي. زما خاوند په 2014 کې وفات شو. نو زه د پلار ته ما هغه ټایم کې زما د بچي ډیر واړو. زما د مشر زوی ما 3 بچي دي. د مشر زوی مې تقریبا د 3 کالو. نو ما د پلار ته هغه وکړو، زه لاړم د عدت نه پس لاړم پلار کرې. خو زه پلار مې ویلې چې ستا دلته هغه نشته او ته هلته سخر کرې کینه او د دې سخر نه دا مطلب مخ وځېږه او د ماشومانو دا حق په دې ختم شي. هغه ټایم زه هاوس وایف هم بار نوم دومره ګرځېدلې. زه د پلار په هغه چال باندې پوه نه شوم، د هغې په چال باندې پوه نه شوم چې دوی ولې ما واپس راستوي دي سخرګنۍ کوي. زه خیر واپس راغلم. چې واپس راغلم په دې هغه باندې زه هغه کړم خبره زما دماغ کې کېناسته چې ولې زه ولې د سخرګنۍ نه خوځېږم. زما د بچو حق دوی سره دی. په دې وجه زه د سخرګنۍ سره ناسته بیا غیم رانه لاس واغېشتو. ما د کور قریب یې نه ورکوله بیلونه یو سوار سره باندې شاټ شول. په دې لیورونو باندې وګرځېدم خو چا هغه نه کولو، الټه را باندې بیا بیم تور مور ولګوله. بس هغه تور ته خبره ووته، بس تور ما نه شو برداشت کولی. بس ما خپل جامې هر څه راټول کړ، بس خپل ځان مې راټول کړو بس هغې نه سیټ ته شوم. هغه بیا ما هغه جوړه کړه، سیوي مې جوړه کړه. خو ما سیوي نه پیژاندله. نو ما خپل ما کشر ورور دغه ته مې ویل ما چې ما نه داسې یو ځای کې مې پلی کړې، ما نه سیوي خو ته ما چې سیوي څه ته وایي که نه، لکه زه د کوره نوم وتي بلکل وتي نومه. نو ما هغه وکړه، هغه سیوي راله رور جوړه کړه. الله ته ګوره زه په NGO کې نوکره شوم او نو ښه تنخواه وه. بس زه اخته شوم په خپله زندګۍ کې، مګنه شوم، بچي مې واړو سر اوچتولو ته یې نه پرېښوستم او خرچې وې هغه مې. اوس تقریبا داسې دې کې 8 کاله 9 کاله تېر شو. و زما را صحت داسې بس لکه ټیک نو خراب شو. نو ما دې پلار ته مې ویل ما چې زه اوس ښه نه یم، کله کار کولی شم کله نه شم کولی او تا سره دا دومره ډېر شته ده، دومره دنیا دولت دی مال چې زما خو حکم کېږي. زما خو که زه صاحب جیدادو بالکل کروڑونو تقریبا 60-70 کروڑ روپو جیداد ورسره و پلار سره دی. نو دې کې سویم نمبر لور وې زه یوه یم، زما خویندې نشته. خطه د 5 خويندو 5 ورونو یو خور 5 ورونو یو خورې 5 ورونو یو خور ما. او زما د پلار دویم واده کړی و، لکه دا ډېر عیاش سړی و. زما مور یې تر لور وه او ده به همدغه غږ کولو چې دویم واده کوم. لکه اول به زما په دې مور ډېر ظلم کولو، وهله او ټکوله به همدغه غږ به یې کولو چې دویم واده کوم. مور مته ویل وکه ویل دویم واده ویل مونږ خو د دویم واده نه ته نه یې منې کړی، خو ویل سمه ښځه راوله. خو دا لګیا شو د داسې ښځه راوسته که نه چې هغې نه د هغې هر څه راټول کړله او ویې وړله. او بیا یې دومره هغه وکړه، دومره مرداري جوړه کړه که نه چې مرداري اوس پاکېږي نه. بیا یې د مشر ورور له مې خپله خورزه وکړه، د میرې مې له خپله خورزه وکړه. او زما چې کوم ما نه 2 ورونه کشران دي هغې له یې خپلې رویرې وکړې. نو هغه رویرې خو یې بیا هم لږه ګزاره کوي، خو د مشر ورور دا ښځه مې نه ده دومره ظالمه ده که نه چې دا د جادوان نه بغیر بله خبره نه کوي. خلک وی هغې له وي جادوان نشته. ولې نشته؟ په زمونږ پیغمبرانو باندې شوي دي، زمونږ په حضور صلی الله علیه وسلم باندې شوي دي. زما باندې جادو کړی نه هغه پرېږده که نه، په ما باندې کړی ولې نه دی کړی؟ هغې معلومات هم ما کړي دي. خو دغه دا کومه بنګله چې زما د پلار نه پاتې شوه که نه، په دې کې چې زه د پلار په مرګ په لکه 31 اګست باندې زما پلار مړ شو. نو زه د پلار مرګ له چې لاړم نو د دې په لانچ کې دومره تعویضونه راځوړن دي په ټي وي لانچ کې. نو چې ما د دغه شي معلومات وکړل نو ویل دا یې داسې دا د مهربانۍ کړي وي چې څوک په دې کور وردننه کېږي که نه په هغې باندې سترګې پټې شوي، هغه بیا هېڅ هم نشي غوښتلی. لکه دومره ورشي هغه کور ته نو بیا څه غوښتی شي که نه خپل حق نه زه سترګې در باندې پټې شي. ما هغه رواندار ته اوف هم نشو کولی. دا د تعویض کمالو ټول دا ګوره دا راشي زه چیلنج در کوم چې څوک وایي که نه چې جادو نشته که نه نو راشي چې څه قسم هغه کې زه له ثبوت در کوم. ما باندې تېر شول که نه په ما تېرېږي زما هر وران کار سمیږي چې څومره زه محنت کوم څومره زه منډې وهم. وران کار دې سمیږي که سم کار دې ورانېږي؟ سم کار مې ورانېږي. او بل زه د لګیم په خاطر لکه دوی نه ما د خپل حق وغوښته د دې پلار نه. دا پلار مې داسې نه چې ګینې ما پلار په ژوند د خپل حق نه درکو؟ نه راکوله. ده ویل هغه یې ویل ورونه دې اوس څه وایي؟ یو منټ ده ویل ما ګټلې ویل زه بیا لزوم او ویل چې زه مړ شوم ویل بیا په یو بل مړه کوي. نو اوس دغه حالات چې اوس عدالت ته ووتم بله لاره نشته. اول مې په دې مشر ورور باندې 2 جرګې وکړې. دا مشر ورور مې قابض شوی دی او د ټولو اخري کشر ورور مې ځان سکینولی دی، په سلام مصلحت کړی دی. یوه مې ورسره پکې ترور ملګری ده په دې صدر کې نوتیا کې اوسېږي.
او دا د تره کور مې چې دی دا د تره زامن مې دا سره په سلام مسلات دي لکه سره ګوره په سلام مسلات نه وي نو دوی خو به خیر د یو وارې خبره کړې وی که نه چې ولې دا که ستاسو خور ده نو دا خو زمونږ هم خور ده دا تره زامن خو هم د رونو پرنګي که نه موږ پښتنو کې خو دا د رونو پرنګي وي څه خبرو چې دا نور خلکو ته څنګه ښکاري او نو سره هم لکه دی یو خبره هم نه کوي بس خلک دې ته ګوري چې دا په کله چې دی به یو بل مړه کوي همدې په انتظار ناستې دي خو زه دکه صبر کوم زه کله عدالت ته منډې وهمه کله چې دی تاڼې ته منډې وهمه اول هم پې جرګې وکړې جرګو هم خوند مزه نه وه په جرګو کې هم چې دی ورور مې دی مشر ورور مې سرتاج نومې دی دې سرتاج ورته وویلې چې داسې جرګه راله وکړه چې دوی نه 6 لکه روپۍ ضمانت والا او 2 ذمہوار والا نو ما د جرګې والا مشر ته ویل مال چې زه 6 لکه روپۍ ضمانت ما ورکولی شو نو ما چې ما بیا د ورور نه ولې برخه غوښتله مال زه ولې مسته یم زه مال په دې کور کې تنګ یم چې ما زما د عدالتونو ته وځم په عدالتونو کې ګرځم په تاڼو کې ګرځم او کله سی پی او لزم او کله یو ډي اس پي لزم او کله یو لزم کله بل لزم ولې ما زه تنګ یم په دې کور کې چې ما سره 6 لکه روپۍ ما څه کوله چې ما د ورور نه هغه غوښتې پیسې خپل حق غوښتو او نو داسې هغې راته کوي نو د جرګې لارې م راته بندې کړي په ذمهوار باندې ښه ذمهوار زه غریبه ښځه یم زما ذمهواري څوک کوي چې ما نه په جرګه کې 2 ذمهوار غوښتل ما نه او زما د وروریانو نه لکه 5 وروڼه مې دي دا دوه په دې کور قابض دي او دا 3 چې دا د کور نه بار دي موږ 4 کسان موږ نه پرېږدي نو زما د 3 ورونو ورته ویل هغه را خیر ته کومله نه راکوي د خور لمور کې دا خو کونډه ده یتیمانان ورته ناستې په کری کور کې پراته نه دا زما کټونه دې کټونو فومونه زه نشم اخیستی دا کټونه ما له بل چا راکړي دي د دې فومونه زه نشم اخیستی نه شم اخیستی دقسې پکې نه ناست یو په دې کور کې د کور حال ته وګوره ما د کور د دیوالونو د سامان نه د غریبۍ هسې چغې وهي دا د کری دی د دې کری څوک لنډوي د دې کری زه په خپله خلاصوم څه کار روزګار کوې وله بس هغه وریجې پخې کړم بریاني پخه کړم په خپله کور کې او بس هغه ویسم او هلته نه هغه کې دلته ځای دی مارکیټ دی هلته یې خرڅوم نو که د شپې په 1 بجه خلاصې شي او که په 2 بجې خلاصې شي او که په 12 خلاصې شي بس بیا را روانه شم کور ته راشم او په پټ مخ هلته ناسته یم هلته مخ پټ کړم ځکه چې هر قسم سړي وي هر قسم خلک دي او نو بس دې وجې هلته په پټ مخ ناسته یم اوس غواړې چې خپل حصه درته میلاو شي وروره په دې سخته یخنۍ کې ګوره زه هلته 2 بجو پورې ناسته یم اخر زما ګناه سره بریاني خرڅوم ماشومانو دپاره همدې بچو دپاره دا کری او دا بیلونه دا وګورئ نه پسې ټیبل باندې اوس هم د اوبو بیل پروت دی جمع کړی مې دا نورونه هم در سره څه تعاون کوي که نه کوي دوی خپل وس مطابق کوي خو دوی چې څنګه پکار دی که نه څنګه چې پکار دی هغسې نشي کولی ځکه چې زما یو اوس د دغې ورور نه څه حصه غواړې کور ته غواړې زه ما لکه ما ورته چې ما له دې کور کې 12 کمرې دي ما ورته چې ما له پکې یو کمره راکړه که نه او نو ما ته وایي چې دې کور ته سوال نه پیدا کېږي وي زه دا کور خرڅومه وي تاسو ما ته ګوتې ولګوئ نو ما ورته چې ګوتې څنګه ولګوم چې ته ګاک راوله که نه خریدار راوله چې دغه په مخ کې مونږ ګوتې ولګو مونږ وګورو چې مطلب دا کور خرڅ شو وی نه وی تاسو ما ته مخکې نه ګوتې ولګوئ وي زه به له بیا ګاک پیدا کړم نو دومره خو زه هم چې نه پوهېږم چې دا لګی دی مونږ نه دا ګوتې لګوي په چل ول باندې او به دا بنګله به خرڅه کړي او به دا هر څه چې دی هسې هم دلته خینې لګیا وي هغه ورته لګی خینې او سانډوان ورته لګی چې دا هر څه راټول کړو بس راځه بس چرسدې ته راځه لکه دا چرسدې ده دا میره مې او دا خورځی چې کومه چې زما سورندار ده دا چرسدې دي دا عدالت څه وي عدالت بدل انصاف درکړي یاره تمه مې شته خو هغه کوم قسم هغه چې دی که نه هغه کوم قسم امیدونه چې پکار دي که نه هغسې خوند مزه نشته او لکه سید صاحب له تللی وې درته څه دیله زه پرون وله لاړم او قسم په خدای که نه چې الله ګواره کړم چې ما سره لارې کوي نو ما ورور ته مې هغه وکړو ما ورته د هغه له ځو او ما چې ما سره لارې کوي نشته نو ما ته وایي هغه ویزه الله به خیر کړي ویزه لارې کوي مرې کوم او هغې نه ته خلاص اوسه نو په ټوله لاره د ورور مې کري وکړه نو هلته چې هم را باندې د ورور مې وسکلې نو اخر تر کومې پورې به مې دا کشران وروڼه لګې لکه را کشرانو وروڼو له مې د حصه نه ورکوي نو د ما د دې وروڼو کارونه نشته روزګارونه نشته و یو د 15,000 نوکري کوي د ورور څه نوم دی مشر د سرتاج او دې چېرته پاتې کېږي دا په ورسک روډ باندې دی بنګله کې دا مرینا سټي ټاون دی په دې کې دا بنګله ده
پای کې پاتې کیږي هغه بنگله خو ستاسو د 15 وانو شریکه ده کنه مشترکه ده مشترکه ولې نه وای نو د لکه پلار مال لګا او کنه چې انتقال لکه والد صاحب چې په حق ورسیږي نو نن سبا خو چې لکه انتقال خو اتوماتیکلی بچو ته ترانسفر شي نو دا لانه د شي ستاسو د پلار په نوم بنگله دا انتقال د ټاون په نوم باندې دی او چې بیا موږ نه نادره کې په نادره کې او ارسه کې معلوماتو کو نو لکه موږ صدا یې راو چې د انتقال مطلب د ټاون په نوم باندې داسې څه مسله جوړه نشي نو چې موږ بیا عدالت ته لاړو وکیلانه مغه کل وکیل مغه کو ناغړ چې د دې مسله نشته او ول چې دا اوس اتوماتیکلی نن سبا بایومټریک دی چې اتوماتیکلی ترانسفر بچو ته هغه شي انتقال بچو ته ترانسفر شي عدالت کې مې کیس روان دی او هغه چې تاریخ شنو وکیل بل خبره نه کوي چې پیسې ځان سره وړه پیسې ځان سره وړه او چې تاریخ هغه شي تاریخ راته میلاو شنو د تاریخ راتګه پورې زه د کسوچونه کوم چې خدای پاک تاریخ را روان دی وکیل به بیا پیسې غواړي خدای پاک تاریخ زه وکیل ورکما کزه چې د کور د 80,000 کری ورکم کزه د اوبو بل ورکم کزه بجلی بل ورکم کزه د ګیس بل ورکم خو بچی مې درې ماشومان دی ولې دا ډوړې نه غواړي دا خوراک نه غواړي دوی سبقونه وای د دوی فیسونه دا د وسم د لور مې رامانه فیس شارټ شوی دی د تیرې مې د دسمبر رامانه شارټ شو دا د جنوري فیس را روان دی بل ورځ نو دا هر څه خدسي دسه پکې کله یو تانه تمن کله سی پی او لمنډه واهما کله عدالت تمنډه واهما کله تانو تمنډه واهم روزانه زور سکروټ تمنډه واهم دا کرانه دا کوم ځنه کیږي زما په دې کټ کې زما دومره د حالات خراب دي کنه چې زه په دې کټ له یو فوم نشم غشته دومره مې دا حالات خراب دي صرف بس ما د نوري سم نه دی یاد په دومره پریشانه کې مزم چې کری ورکما او بیلونه ورکما او دی وکیل له پیسې ورکما او په دې عدالت کې منډي و هم او کچرته دا حق راته ملو شو نو دی بچو له بچته یو کوټه کور کده دوه نه کېدونه د یوې کوټه کور خو پکې کنه د یوې کوټه کور په ولا واخلم او به دې کرے عذاب نه بزان خلاص کما دا بچي په هغه کور وردن کم که هر رنگ او که خو که خرابو مونږ په رسورونه وردن کو رسورونه بزان نه پټ کو د دې کرے عذاب نه بزان خلاص کو نو د دې لپاره څوک چې دا ویډیو ګوري څوک چې دا غ ګوري نو خیر د دې وکیلان د دې عدالت منډو د دې عدالت د خرچو لپاره ما سره څوک مدد وکي ځکه چې دا ډیره غټه پیسې غواړي اوس ما دی وکیل له 500 روپۍ ورکړل به تاریخ پوري دی وکیل ما 500 روپۍ ورکړي ما سره دومره رحم په ما باندې نو کو نيز ما په دې یتیمانانو بچو دا رحم وکړو رابطه نمبر شته شته را سره 0336 600 1795 بیا وای 0336 600 1795 قدرمندو دا کونډه ده کله چې د ژوند مرګره لاړ شي او یوازې ژوند شي بچی شي مقابله د ژوند ډیره سخت وي دا غریبه بیا خپل مهنت مزدوري کوي دا پس د ماخامه دغلته یو د سیل زیاده هغې کې کور کې بریانی پخه کې مارکیټ کې ولته خرسي چې کله بریانی ختم شي د شپې جمع د یخنی ده یوې 2 بجو پورې خورکې وي چې ناشته منو بیا راځي دغه د خپل بچو د پرورش د مستقبل د پاره خپل مهنت کې د ډیره ګرانه وي ځکه یو پلار ته اسانه وي خو مور ته ډیره ګرانه وي چې کله پلار د دنیا نه رخصت شي بیا د مور پلار هم دومره بې خوندي چې بچی له خپل کور کې پناه نه ورکي خورې وي چې درونو نه مې په کور کې پناه غوښته چې په یو کمره کې ویم د دې کرینا عذاب بخلاص شم التپلارم بے رحمه الترورم ظالم شو پلار خو د دنیا نسترګې پټې کړي خورور ظالم خور خپل حق نه ورکي ځکه موږ پښتانه اکثر رونو لا حق ورکو خو خويندې د حق قابل نه ګڼو خويندو لنن تاریخ پورې حق چانه دی ورکړي ځکه دا زموږ د دستور د روایتو خلاف دي علن کې حق دا د چې اول خور له حق ورکو بیا روسته رول ورکو رور خو نر دی ځوان دی ځان له مزدوریم کولای شي خور تور سره د شپې په مارکیټونو کې بریانی خرڅي ورجه خرڅي د بچو د مستقبل لپاره بیا دغه تکړه ځوانان پښتانه هم دغه خورکې پر یاد واوریدلو نو کولای شي د خور مستحق ته د خیرات زکات د دې سره مرسته کولای شي د غردي د رابطې نمبر دی د دې سره ضرور درېږي مرسته مور سره کې او باقی د پیښور انتظامیه بیا پولیس ته دی سی پی او میاسید سیبتا دا خواص एकदम چې دا تور سره دا عدالتونو کې ډغره وي نو دی له خپل روډ نه د دې حق والو د ته ورکه زکه دا هم بچی لري ژوند کې تور سره دا ضرور نه ولا ضروری حق والو د خور له ورکه نور سویل غواړي خور زه د میاسید سیبتا دا خواست کوم
او د دې پېښور عدالتونو ته دا سوال کوم، منت ورته کوم، زاري ورته کوم چې زه په تلو راتلو باندې زه ستړی شوم او زه پرونم زما ټوله ورځ چې دی په سی سی پی او هغه کې په پولیس لین کې زما تېره شوه. تللی وم هلته مې درخواست اول مې کچارو کې درخواست ولیکلو، بیا مې هلته پولیس لین ته لاړم، سی سی پی او میا سعید لخوا هغوی په ځای نو، هغوی په خپل ځای باندې خپل لکه سټمپ چې دی هغه ډي ایس پي صاحب له ورکړی وه، ما ته نوم معلوماتو نه کړو، رش ډېر زیات و. نو هغوی ته ما ویل چې یاره ما میا سعید صاحب سره میلاو کوي، نو هغوی ویل چې یاره هغه په ځای نه دی خو اختیارات یې ټول ماله راکړي دي. نو هغې هغه وکړو، نو زه هغه ته واستولم. نو زه میا سعید صاحب ته دا خواست کوم، سوال ورته کوم، زاري ورته کوم چې مطلب یو کونډه درته سوال کوي او ته هسې هم قبضه مافیا پسې لګېدلی یا او لګې د مطلب د کورونو د ځمکې د هغه چې ته راخلاصی د قبضه مافیا نه. نو زما دا مشر ورور سرتاج او د سره چې کوم چې کشر ورور د خضر حیات دا هم یو قبضه مافیا پرنګې لګیا دی، اختر یې زموږ نه په دې کور قبضه کړې ده، نه موږ په دې کور کې پرېږدي، دا کور په ورسک روډ باندې مرینا سټي کې دی او نو دې یا نه موږ په دې کور کې پرېږدي نه موږ له زموږ حق راکوي. مهرباني وکړئ سوال درته کوم، په خپل ورته پرېوځم چې ماله د دنه ماله د حق واخلي او ماله یې راکړي چې زه چېرته دې بچو له چېرته د یو کوټې کور وله واخلم او د خپل د بچي پې وردن نه کړم او د دې کرۍ د عذاب نه ځان خلاص کړم.